السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانان ورونو، په تیر درس کې موږ حروف حلقي ویلیو. حروف حلقي شپږ حروف دي: همزه، ها، عین، ح، غین، خ. دا حروف حلقي دي، هغه حروف چې هغه د مرۍ نه ادا کیږي. د مرۍ بیا درې حصې دي. یو ادنى الحلق، د دې نه دوه حروف ادا کیږي، یو غین او خ. دا د مرۍ د ټولو نه بره حصه کومه چې د ژبې د جرړې سره وي، د دې نه دوه حروف ادا کیږي، غین او خ. او یو وسط الحلق، دا د مرۍ منځنۍ حصه کوم ځای کې چې هغه هډوکی راوچت شوی وي، د دې نه هم دوه حروف ادا کیږي، عین او ح. او بل اقصى الحلق، دا د مرۍ د ټولو نه لاندې حصه، د دې نه هم دوه حروف ادا کیږي، همزه او ها. د دې حروفو مشق داسې ده: همزه زبر آ، همزه زیر ای، همزه پیش او، آ ای او. دا د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. او ها، هی، هو. دغه دوه حروف همزه او ها، دا د اقصى الحلق د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. ع، عی، عو، ح، ح، حو. دا دوه حروف دا د وسط الحلق د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. غا، غی، غو، خا، خی، خو. دغه دوه حروف دا د مرۍ د ټولو نه برنۍ حصه کومه چې د ژبې د جرړې سره ده، د هغې نه ادا کیږي. اوس د دې حروف حلقي او کمې قاعدې چې مخکې مونږ ویلي دي، چې کم حروف هغه باریک ویلی شي، کم حروف په ډکه خوله باندې ویلی شي، او کم حروف هغه کله باریک او کله په ډکه خوله باندې ویلی شي. د دې حروفو قاعدې چې کمې مونږ ویلي دي، د هغې مشق او د حروف حلقي مشق هغه مونږ د مونځ په سبق کې کوو، ځکه مونځ دا یو ډیر اهم او ضروري عبادت ده، او په ورځ کې 5 وخته مونږ مونځ کوو. نو چې کم از کم د دې الفاظ هغه صحیح وي، په دې کې حروف حلقي هغه وپېژندلی شي، او کم حروف باریک ویلی شي، کم حروف په ډکه خوله باندې ویلی شي، هغه حروف وپېژندلی شي. نو د ټولو نه اول چې کله مونږ مونځ ته ودرېږو، نو الله اکبر تکبیر تحریمه وایو. په الله اکبر کې کم حروف نرم ویل پکار دي، او کم حروف په ډکه خوله باندې ویل پکار دي، په درون آواز سره ویل پکار دي. د ټولو نه اول په دې کې همزه راغلی. همزه دا د حروف حلقیه نه ده، هغه حروف چې هغه د مرۍ نه ادا کیږي او د مرۍ د لاندې حصې نه اقصى الحلق نه ادا کیږي، هغې حروفو نه همزه دی. نو همزه دا د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کول پکار دي. ورپسې لفظ الله کې لام راغلی، او د لام قاعده مونږ ویلې وه چې کله دا په لفظ الله کې راشي او دا دینه مخکې زبر راغلی و، نو دغه لام به په ډکه خوله باندې ویلی شي. الله اکبر. د لام قاعدې مخکې مونږ ویلې دي. نو یو قاعده مونږ دا ویلې وه د لفظ الله د لام چې هغه به پور ویلی شي، په ډکه خوله باندې به ویلی شي، کله چې کله د دې نه مخکې زبر یا پیش راغلی و. نو دلته لفظ الله کې د لام نه مخکې زبر راغلی، نو لهذا دغه لام به په ډکه خوله باندې ویلی شي، الله اکبر. بل ورپسې ها راغلی، ها هم د حروف حلقیه نه ده، هغه
حرف دی چې هغه د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. اکبر دې کې هم همزه راغلې، دا هم د حروف حلقیه نه ده. اقصى الحلق یعنی د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. اکبر کاف دا هغه حرف ده چې دا همیشه د پاره باریک او نرم ویلی شي. با هم باریک ویلی شي. او را دا را خپلې قاعدې مونږ ویلې وې چې را کله باریک ویلی شي او کله دا په ډکه خوله باندې ویلی شي. په ډکه خوله باندې په هغه وخت کې ویلی شي چې کله په دې باندې زبر، کړه زبر، دو زبر یا پیش، دو پیش یا الټا پیش راغلی وي. نو په دې ځای کې هم په را باندې پیش راغلی، نو لہذا دغه را به په ډکه خوله باندې ویلی شي. الله اکبر. سبحانك اللهم سین دا د هغه حروفونه ده چې هغه همیشه د پاره نرم ویلی شي. با هم همیشه د پاره نرم ویلی شي. ح دا د حروف حلقیهونه ده. هغه حرف ده چې هغه د مرۍ نه ادا کیږي او د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. نو ح کې احتیاط کول پکار دي چې دا د مرۍ د منځ نه ادا کړلی شي. د دې په ځای ها ونه ویلی شي، خا ونه ویلی شي. خا د مرۍ د بره حصې نه ادا کیږي او ها د مرۍ د ټولو نه لاندې حصې نه ادا کیږي. او دلته کې ح راغلی، دا د مرۍ د منځ نه ادا کیږي. دلته کې د ح پسې چې کوم الف راغلی ده نو دا به باریک ویلی شي، په ډکه خوله به نشي ویلی. د الف مونږ قاعده دا ویلې وه چې کله د الف نه مخکې حرف هغه د حروف یعنی د هغه حروفو نه و چې هغه نرم ویلی شي، باریک ویلی شي، نو الف به هم باریک ویلی شي. او کچیرې د الف نه مخکې حرف د حروف مستعلیه ونه و چې هغه همیشه دپاره په ډکه خوله باندې ویلی شي، نو الف به هم بیا په ډکه خوله باندې او په دروند اواز سره ویلی شي. خو دلته کې د الف نه مخکې د هغه حروفو نه یو حرف راغلی چې هغه همیشه دپاره نرم ویلی شي، نو الف به هم باریک ویلی شي، په ډکه خوله باندې به نشي ویلی. سبحانك اللهم. نون هم د باریک حروفو نه دی، کاف هم د باریک حروفو نه دی. اللهم لام په ډکه خوله باندې ویلی شي ځکه چې د دې نه مخکې زبر راغلی ده. اللهم. سبحانك اللهم. ها د حروف حلقیهونه دی، د اقصى الحلق نه ادا کیږي، د مرۍ د ټولو نه د لاندې حصې نه ادا کیږي. وبحمدک واو د نرم حروفونه دی، باریک حروفونه دی. با هم د باریک حروفونه دی. ح حروف حلقي ده، د مرۍ د منځ نه ادا کیږي. دلته کې احتیاط کول پکار دي چې د دې په ځای باندې ها ونه ویلی شي ځکه ها د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي او دا د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. میم دا هم د باریک حروفونه دی، دال هم د باریک حروفونه دی، کاف هم د باریک حروفونه دی. وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. دلته کې الف بدل ته باریک ویلی شي ځکه د الف نه مخکې حرف هغه د باریک حروفونه دی او را به په ډکه خوله باندې ویلی شي ځکه د را باندې چې دا زبر راغلی ده او کله چې په را باندې زبر راشي نو هغه په ډکه خوله باندې ویلی شي. وتبارک اسمک وتعالی جدک. او دلته کې عین راغلی، عین دام د حروف حلقیهونه دی، هغه حرف چې هغه د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. ولا اله غیرک. ولا اله غیرک. دا لام دا به دلته باریک ویلی شي. د لام مونږ قاعده ویلې وه چې لام کله لفظ الله کې راشي او د هغې نه مخکې زبر یا پیش راغلی و نو هغه لام به په ډکه خوله باندې ویلی شي، دې نه علاوه لام به باریک ویلی شي. ولا اله غیرک. ها دا د حروف حلقیهونه دی چې هغه د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. غین دا هم د حروف حلقیهونه دی چې هغه د مرۍ د ټولو نه د برنۍ حصې نه ادا کیږي. ولا اله غیرک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حمزه دام د حروف حلقیهونه دی کوم چې د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. عین دا هم د حروف حلقیهونه دی کوم چې د مرۍ د منځ نه ادا کیږي.
نو دلته کې احتیاط کول پکار دی چې عین په ځای باندې ها ونه ویلی شي یا بل حرف ونه ویلی شي او حمزه هم صحیح طریقې سره ادا کړی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. طا دا د هغه حروفونه ده چې هغه همیشه د پاره په ډکه خوله او په دروند اواز سره ویلی شي. نو کله چې د الف نه مخکې داسې حرف راغله چې هغه همیشه د پاره په دروند اواز سره ویلی شي نو الف هم په دروند اواز سره ویلی شي. نو دلته کې طا هم په ډکه خوله او الف هم په ډکه خوله باندې ویل پکار. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را دا به دلته پر ویلی شي ځکه په را باندې زبر راغلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. با سین میم دا ټول باریک حروف دي. هغه حروف دي چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. لفظ الله دلته کې به باریک ویلی شي په ډکه خوله باندې به نشي ویلی ځکه د لام قاعده موږ دا ویلې وه چې کله د دې نه مخکې زیر راغله نو دغه لام به په باریک ویلی شي په ډکه خوله باندې به نشي ویلی. بسم الله الرحمن الرحیم. را دا به هم پور ویلی شي ځکه په دې باندې زبر راغلی. الرحیم کې هم را پور ویلی شي ځکه په دې باندې زبر راغلی ده. او حا دا د حروف حلقیونه ده او دا به د مرۍ د منځ نه ادا کیږي. نو دا هغه قاعدې چې مخکې مونږ کمې ویلې وې او حروف حلقیه او مشق و تر دې ځای پورې او دې نه بعد د مونږ سبق به انشاءالله په آینده درس کې مشق کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.